بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د قصې یا سورۃ یوسف تا خبره شي وا چې زلیخی راعیل نونو خپل ممکنه تیاریان یې وکړي او بیا یوسف علیہ السلام ته دعوت ورکړ یوسف علیہ السلام داغی دعوت مسترد کو وی نه منم نو د دوی د نوک جوک شروع وو یوسف علیہ السلام سوچو کو چې د خلاصېدلو لار ښکاري نه ځکه چې دروازې ټولې بند دي تالاشي دي او چابیانې زلیخي جیب کې ایښي دي او داسې یو ځای نشته چې زه ترې ټوپ ووم نه داسې یو سورې شته چې په هغې ووځم خو یوسف علیہ السلام د هغه وخت مناسب خپل د وس مناسب کوشش وکړو او داغه کوشش دا و چې دغه ځای نه پاسېدل او دروازې پورې منډه وهل دا دغه کوشش دا منډه د یوسف علیہ السلام یوازې ونه وهله واستبق الباب دواړو منډه ووهله دواړو وهله پس ووهله مخکې هم تیر شي دي نور هم را روان دي دواړو په دې ووهله چې زلیخي ووي چې هاي تلک تا ته ویم دلته راشه ستا دپاره تیار یم یوسف علیہ السلام وي معاذ الله زه د الله سره پټېږم منډه اوس هم په دې نسبت ته زلیخه هم خپل سوچ کې ده یوسف علیہ السلام په خپل سوچ کې دی نو دې نه مخکې هم یو منډې قصه تړله چې کله د یعقوب علیہ السلام زامن رال وی نستبقوا من خو منډې وهلې مقابله کوله منډه کې نو دا دویمه منډه شوه یو منډه هغه هغوی موږ منډې کړې وې یوسف علیہ السلام بیرته پاتې شو نو دې کې منډه وهي یوسف علیہ السلام چې پاسې دو منډه وهله
نو دروازې پورې چې لاړ تفاسیرو کې لیکلي چې اټومیټک دروازې چې دي هغه کولاوي دي به او تالې برغښتلې. نو اول نه چې د منډه وهلو زلیخا خو په دې تمام دی به چېرته ځي دی به چېرته لاړ شي ځه دروازې ما بندي کړ دی چابیانې زما جیب کې دي نو هغه خو په دې باندې دغه مطمئن به اول نه. خو لیکن چې کله هغې وکتل چې تاله کولاویږي او دروازه بندیږي دا دروازه کولاویږي او تاله پرغړي کته جو بیا ورپسې دا هم پاسېدله. نو یوسف علیه السلام دروازې ته چې رسي نو دروازه تاله کولاو شي ورکړي او دروازه کولاو شي. یوسف علیه السلام یوې دروازې بل دا منډه شروع وه چې د زلیخې دی ورسو په دې منډه کې. نو چې حمله یې کړه نو د ده کمیس شاتنی لمن دی هغې لاس کې راله د مخې ته زور کو هغې شاته زور کو نو لمن شاته نه مکمل سیري شوه. دا خبره روانه وه چې دو په دې منډه کې ورسېدل اخري دروازې له او چې اخري دروازې له ورسېدل نو یوسف علیه السلام چې څنګه بار شو ورپسې زلیخه چې بار شوله چې وی کتل نو هلته د زلیخې خاوند قطفیر یا ادفیر نومي او عزیز مصر هغه ولاړ دی. دواړه جو یو دم پریشانه شو. نو دا ښځې چې دوله دا یو دم بانه کول دوله ډېر ښه راسي لکه یو کور کې فرض که اوس معمولي غونې شی دی مالګه ده یي به کور کې بل کور نه چېرته وړي کې راغی چې موږ له خس مالګه لږې لږ غونډ راکوي وی زما خدا پرون موږ کره ختم شي ده نن موږ پلانکي ته ویلې ماښام له به راوړي نو اوس ماښام له به راوړي ماښام له به غوځر نه پخپله راوړي خو اوس د پکار ده یا که چېرته چا وایي چې موږ له پیالې پی مېلمانه راغلي چې وله پخو وس خدایه پاکه پی خو موږ ته خو پته نه موږ ورته مایه واچوله دومره دروغ به ووایي چې هغه دروغ بومه مطلب خو وایي به داسې فصاحت سره صفایي سره به وایي مزیدار به وایي چې سړی به پې یقین هم کوي. نو دا هغه پخوا چې لکه هغه سړي چې وي چې زه دا خر خرڅوم نو هغه دلال ورته وي چې په څو خرڅوي په دومره خرڅوم وی صحیح شو هغه ولا خرڅول شروع کړه هغه جو منډای کې خر ودروي دا داسې خر دی او دا چل او دا چل او دا چل هغه جو خر واغسته واپس هغه ولی هغه دې کې خدا شی ونه دا خو ما ځکه خرڅو راته چې کومې قصې کې دا خو ته کې وینه دا ځکه مې خرڅوم چې دا په کینځه ولې خرڅوم هغه یې سړی دا خو پکې شته نه ولې اوس خرڅول لپاره خو به وایو که نه. نو زلیخه چې څنګه دې دواړو یوسف علیه السلام او زلیخې عزیز مصر ولیده نو یوسف علیه السلام پرده واچوله غلی شو هغه ناپوه نه پوه او که چېرې زلیخې دا خبره نه ښکاره کړې یوسف علیه السلام دا نه ښکاره کوله. زلیخې چې وکتل چې یو دم عزیز مصر راغی نو سړي وار پار خطا شي مثال په توګه سره شل باندې نور هم وي که نه داسې ویلی شو چې دا هلک دلته موږ سره نوکر کړ دی خبره خو نه مني اما ورته دا کار وکړه اوبه راوړه چای راوړه روټۍ راوړه دا چای روټۍ زما طرف نه پلان کې بازار ته ورشه دی خو نه ځي لکه دا باندې هم کولی شوه خو یو دم زلیخا وار پارې چې خطا شو نو هغه اردو کې وایي چې سچ پسل جاتا ہے رښتیا ته نه وښویدل. زلیخې یو دم وویل خو دا رښتیا نه و خو خبرې حقیق اوس کوم ګیم چې دی هغه به رښتیا کېږي خبره ته نه وښویدله څنګه یو دم یې وویل ګوره قرآن کریم څنګه چې هغه ویل ده یو دم یې من اراده باهلک سوءا ای زما خوانه تا نه زه تپوس کوم څوک چې ستا ښځه منې ستا ښځې ته به بد نظر ګوري او بد ارادې ورته ستا ښځې ته چې څوک بد نظر منې ګوري یا د هغې ته بد ارادې نو په خپله اوس کیس هم پیش کړه اوس سزا هم مقرروي
داسې هوښیاره ده که سزا هم په خپله مقرر لکه دا دغه هم دی هغه استغاثه چې کوي استغاثه هم کوي او جج د فیصله هم کوي نو په خپله وي الا ان یسجن او عذاب علیم جیل کې واچوه یا یې ووهه دا نه وي چې الا ان یقتل وی وژنه ځکه چې وژنې دلته خو هغې کار خرابېږي که نه دلته د هغې طبیعت خرابېږي نو وژلو مشوره نه ورکوي ډایرکټ فیصله پرې وکړه الا یسجن او عذاب علیم عزیز مصر دا منظر ولیده د دومره قمقل نه و هوښیار یې هر سړی دومره لږ ډېر هر سړی پوهېږي مونږ پښتو کې چې مونږ ډوډۍ خورو واښه نه خورو ډوډۍ خورو هر سړی ډوډۍ خوري او بل هغه د بادشاه و هغه به ګڼې دومره نه پوهېده هغه هم پې سعاده پورې پوه شو بل د یوسف علیه صلات وسلام شکل و صورت او شباهت نه د هغه معصومیت معلومېده بله خبره دا ده چې د دې جرم وخت کې دا فیس سټرکچر د مخ هغه کم اثرات چې مخ اثرات دا په خپله پته لګي دا اندازه لګي پخوا چې هغه سړي چې وي چې یو چا غلا کړي هغه ټول کسان یې بند کړل ټول یو لخته ورکړه دا به لختې وسار چې د چا غلا کړ د هغه لخته به دوه ګوتې اوږدېږي وي تاسو ما داسې کمره کې بند کړئ اسانه طریقه ده چا چې غلا کړي دا لختې ما ناپ کړي ټول په ناپ لختې ورکړئ خو چې چا غلا کړ د هغه لخته به دوه ګوتې اوږدی بیا دا غل چې سوچ وکړو چې دا لخته دوه ګوتې اوږدېږي خو راشه دا دوه ګوتې ترې کټ کړي چې سار د نورو سره برابر وي جدي ولګي دوه ګوتې ترې کټ کړه دوه ګوتو په حساب سره یې کټ کړه سار چې هغه ناپ کړو چې هغه دوه ګوتې کمه وخوته نو هغه دا خو دوه ګوتې کمه وخوته دا ولې هغه چې مې کې رښتیا چې د دوه ګوتې اوږده شي نو زه به معلوم شم نو هغه چل خو هم دا مونږ دا پته لګوله دا کوم سړی چې غل یې د دې مخ ته وګوري پته ولګي چې غل دا دی نو عزیز مصر چې داسې وکتل دواړو ته که نه داسې چې وکتل پته ورته ولګېله چې دې کې مجرم څوک دی او ملزم څوک دی مجرم او ملزم کې چا چې جرم کړی ملزم چا من چې الزام ولګي صرف نو عزیز مصر ورته وکتل زلیخې دغه وخت کې فوري فیصله وکړه تادی کې فیصلې وکړې زر تر چې مطلب دا د جیل ته دې واچولی شي یا دې ولا سزا ورکړی شي بیا به یوسف علیه السلام په پسې آیت کې به یوسف علیه السلام خپله صفایي کوي او د دې ترجمه واستبق الباب واستبقا مونږ تسنیه وایو مطلب دواړو منډې کړې واستبق البابا منډې کړې دواړو البابا دروازې طرف ته وقدت قمیصه وقدت او وشلو دی یا سیرک هغې شلول او سیرول دا زمون پښتو کې دواړه استعمالیږي خو شلولو کې چونکې یو لاس استعمالیږي سیرولو کې دواړه لاسونه استعمالیږي موږ چې کپړه سیري کړو دواړه لاسونه داسې کوو چې وشلو یو طرف نه ټک کوو نو دې کې شلول زما خیال لازم زیات مناسبي وقدت وشلو قمیصه قمیص د یوسف علیه الصلاة والسلام هو یوسف علیه السلام من دبر د شا طرفنا والفیا او بیا موند د دواړو الفیا تسنیه د دواړو والفیا او بیا موند د دواړو سیدها خوند هغې سیدها خوند هغې الله تبارک وتعالی کم صفتی نمونه چې دي صفتی نمونه هغې کې یو نوم عالم له ورکړ دی عالم د الله صفت دی او یو نوم یې خون له ورکړ دی چې د ښځې خوني خو د بعضې ښځو ته خپل دا خواندان دا ورته دی دغه نه کمزوري ښکاري د هغه اسټرالیا غواني هغې نه ورته کمزوري ښکاري اسټرالیا غوانه هسې عام غواګانو نه ورته ښه ښکاري خو د اسټرالیا غوا کې لږ پی زیات وي نو هغې نه ورته کم ښکاري او داسې ښځې چې نو ځان نه خو نه شو ویلی خو نبي علیه صلات وسلام کوم روایات چې د هغې مطابق به جنت لیدل خو لرې خبره ده خو که جنت دا بین چېرته هم مشکله ده جنت دا بوی نه دی خوشبو دا هم مشکله ده
لکه څنګه چې یو بچی دی د هغه بوډاګان مور او پلار دي بوډاګان یو کس دا بوډا مور او پلار د دې سړي یا جنت دی یا جهنم دی نو دا قرنګ چې یو ښځه د هغې خوند دی دا خوند د هغې یا جنت دی یا جهنم دی داسې چلو کو والفیا بیا موندو د دواړو بیا موندو د دې ټکي ترجمه ده خو موږ به ویو که نه چې دو منډه کړه دروازې طرف ته والفیا ولید دې دواړو سیدها دا د ټکي ترجمه ده پوه کولو لپاره سیدها خوند د دې ښځې لدل باب بالکل دروازې سره خوند ولیده چې ولیده نو وار پارې خطا شو نو زلیخه خو ښځه ده که نه یو دم ښځې خو چې دي دا خو لکه ډایرکټ سټارټي لکه د خبرو په لحاظ سره ښځو کې دغه نشته لکه سټارټول ماټول دا دغه نه ډایرکټ سټارټېږي په خبرو لحاظ سره او تر دې پورې چې لس ښځې یو بل ناستې خبرې کوي نو لس واړه به لګیایي لس واړه به خبرې کوي ما لس واړه به د نورو خبرې اوري ما لس جوابونه به هم ورکړي خپله به هم وایي او همیشه دپاره دا زما یو دغه دی ښځې به اتیش ګنټې مشغولېږي خو چې کله رخصت وخت راشي دروازې نه ووتلې ضروري خبره بیا دلته ضروري کومه خبرې چې اهم خبره دا به بیا د دروازې نه بهر دغلته به بیا 2 ګنټې ولاړي دا عام طور سره دا بیماري ده ښځې زلیخه جو ورسېده دروازې له دروازې نه بهر خبره راورسېده زلیخه څه وایي قالت زلیخې ووایي ما جزاء څه سزا ما جزاء څه سزا من هغه چا دپاره اراده چې غواړي باهلکا ستا په اهل منې ستا ښځې ته سوءا بد ویز خونده زه خو تا پسې ګرځېدلم چې ته راته میلاو شي پته درته نشتې ستا ښځې باندې یو سړي د بدو اراده کړې ده د ده سزا بسي اوهو من اراده په کار ده چې زلیخې ویلې وې چې دې سړي اراده کړې ده هغې من اراده لکه خبره جوړوي اوس بعضې وخت کې زمونږ دا بعضې دروغجن سړی چې نو هغه دغه نو زما یو ملګری نو هغه به چې ډېر دروغجن و هغه به دروغ داسې غوندې به چې وکړه که چې دې خولې په خوړو کې به هغه 15 دروغ جوړ کړي وو لکه 15 دروغ به جوړ کړي بیا به دومره دغه بیا به چې ته خطا بیا داسې غوندې یو ځل بیا وکړو او بیا به چې وکړو چې بل دروغ به یې ووایي نو زلیخې یو دم څه چل وکړه من اراده څوک چې اراده وکړي باهلکا ستا په ښځه باندې سوءا د بدو ما جزاء د ده به څه سزا وي نو اوس هغه ته سزا بوله څه ورکوو لکه داسې بده اراده یې کړ ده غلطه اراده یې کړ ده دومره بدموره کار یې کړ دی سزا به څه ورکوو نو قاضي شوله اوس اول نه کیس پیش کړ استغاثه یې وکړه لکه مطلب دا چې فریادي وه اوس فیصله کوي الا مگر اوس جج شوله مجسټریټ ته الا مگر ان یسجنا ها دا سزا ده چې ان یسجنا جیل کې دی واچولی شي جیل کې واچو خیر د کله نه کله به وینو راوینو جیل کې به واچوي او عذاب علیم یا ولا سزا ورکوي سخته دردناک عذاب یعنی عذاب علیم سخت عذاب وی وهې راووهې خیر دی خو لکه وجلو نوم نه اخلي پانسي کولو نوم نه اخلي ملک نه درکولو نوم نه اخلي خو صرف دا دغه کې لکه معمولي پوړه ایږدي او دا هم په دې تاده کې زر لګیا ده دا که دې ته ټایم میلاو شوی دې به ډېر ښه تجویزونه پیش کړي خو ټایم میلاو نه شو یو د عزیز مصر ولیدل نو بیا ټایم نه و نو هغې کې دا فوري غونې لکه دې ته ویل کېږي ایمرجنسي بنیادونو باندې کار وکړ یوسف علیه السلام چې پوه شو چې ښځې ډېر بد ما منې وي او زما لمنې توره کړله داغداره کړله یوسف علیه السلام خپله صفحې پیش کړه نو معلومه دا شوله چې یو سړي باندې یو بد تور داغ ولګي نو هغه د معاشرې ته ځان نه بدناموي هغه د خپله صفحې پیش کولی شي دا پیغمبر پیش کوي دی ځکه پیش کوي که دی دا صفحې پیش نه کړي نو دا داغ ته باندې پاتې کېږي نو هغې خپل کیس هم پیش کړو کیس یې ووایي سزا یې هم واوروله اوس یوسف علیه السلام شروع شو قال یوسف علیه السلام وی هیا دی خزی راودتنی
غلول مې زه چل کو په ما باندې دوکه کول مې زه چلوټي چلول راودتنی دوکه کول مې زه عن نفسی په بار د نفس زما کې معنا دا چې دی ما منې چلول کو معنی غلط اراده او تمل لرلا زما نفس باره کې د خویولو کوشش کو زما نفس دوکه کو دیجه پوری یوسف علیہ السلام مختصر خپل کیس پیش که بس یرا ودتنی عن نفسی بس دی دا غلطی کرده معنی دا کړی نو معنی دا کړی پکې نه وای یرا ودتنی عن نفسی دی دا کار کړ دی دا بس پخپله پکې پته ولګي چې دی کړ خو معنی دی کړی شارټ کټ کیس پیش کو سزاګانې مزاګانې نه اوري وشاهد شاهد من اهلها عزیز مصر چې کله دا خبرې واورېدلې عزیز مصر پریشان شو کله چې هغه علامو ته قرینو ته وکتل یوسف علیه السلام صفا ښکارېده زلیخه پلیته ښکارېدله علامو ته چې وکتل نو عزیز مصر پریشان شو نو وشهد شاهد من اهلها فیصله وکړه فیصله کوونکې من اهلها د ټبر د دې ښځینه مانا ټبر مانا خزنه یعنی دی قوم د دې خزینه نسب د دې خزینه د دې خزې د قوم نه د دې خزې د نسب نه زلیخې د قوم او د نسب او د خپلوانو نه یو کس فیصله وکړه دا ډېر پوه هوښیار سړی و جرګیمار سړی و عزیز مصر دا کم کیس چې د هغه ته ورسېده هغه ووایي چې ښه داسې چل شوی دی وي او وی څنګه علامات څنګه هغه ټول تپوسونه مپوسونه چې معلوم کړه بیا چې ټول حالات وکتل هغه به فیصله وکړه جرګیمار و هوښیار قابل سړی هغه فیصله وکړه تفاسیر دې کې لیکلي چې یو ماشوم زانګو کې پروت و چې کله دا خبرې شروع شو وړي کې ماشوم و چېرته نو چې کله دا خبرې شروع شو یا ماشوم شروع کړې خبرې چې نه ورپسې آیتونه چې کمیس چار نصیري جو زلیخه ګناهګار ده او که مخې نصیري یوسف علیه السلام ګناهګار دی اوله خبره خدا ده چې دو کره ماشومان وونه دو کره ماشومان نو د یوسف علیه السلام چې دو ساعته ماشوم ورکړه نو دا ماشوم به د کم ځای راغی دویمه خبر دا ده صحیح روایتو کې د دې ماشوم تذکره نشته صحیح روایتو کې بخاري کې چې کوم روایت دی هغې کې د دې ماشوم ذکر نشته نور ماشومان شته لکه عیسی علیه السلام جریج او بل خو د دې ماشوم ذکر نشته نو لہذا موږ دا نشو ویلی که مقدار قصه چې جوړه شوې ده چې ماشوم زانګو کې پروت و نو دا ټیک نه ده دا د دغه د یهودیانو کتابونو کې لیکله چې داسې شته البته یو روایت مسند احمد کې شته مسند احمد یو زموږ کتاب دی د حدیثو کتاب دی هغه نه بیا نور دا روایت نقل کړ دی خو چونکې هغه کمزوری دی مضبوط نه دی نو لہذا موږ دا نشو ویلی چې دا ماشوم نو دا جرګیمار هوښیار سړی و او چونکې شاهد ویلی کېږي څه شي ته کتونکي ته لیدونکي ته چې وویني دا منظر او خبره نو دې کې خدا کم سړی چې فیصله کې ته خو لیدلی نه دی که نه نو ځکه موږ معنی وکړه وشهده فیصله وکړه ګواهي معنی ونه کړه وشهده او فیصله وکړه شاهد فیصله کوونکې جرګیمار من اهلها د اهل د دې خزینه معنا د خپلوانو د دې خزینه سوی ان کان قمیصه دلیل قائمی ان کان قمیصه کچری وی کمیس د دې خزی کمیس د یوسف علی السلام هو نه مراد مذکر د یوسف علی السلام کوي کمیس د یوسف علی السلام قدش لیدل من قبول دمخکنا فصدقت دا خزر اشتینی دا وهو یوسف علیہ السلام من الكاذبین دروغ جنون دے کمیس مخکنش لیده لیکنه نو بیا به دا خزر اشتینی یوسف علیہ السلام ځکه د بل امن شتول هغه بر اخکل نه پر خودل سری شی بینو خا و بیا اوس بل وی و ان کان کجریوی قمیصه کمیس د یوسف علیہ السلام قدش لیدل من دبرین دشانا فکذبت نو دا خزه دروغ جنه ده وهو یوسف علیہ السلام من الصادقین رښتینونه دی چې کمیسو کتلی شو جو او خوشانه سیریو فیصله خو واورله شوه فیصله اورول نه وروستو
عزیز مصر راغی فلما پس هر کله را چې ولیدلی شو قمیصه قمیص د یوسف علیه السلام نو کیدای شي چې دلیل کې تپوس شي زلیخې نه تپوس شي څنګه چل شي وایه ته ووایه هغې به ویلې جو داسې چل وشوه د داسې چل وکړه یوسف علیه السلام نه به یې څنګه چل شی دی هغه به ویلې داسې چل یې کړی ما منډې وهلې دروازې په خپله کولاوېدلې دی چې بېرته نه حمله کړو دا لمنې لشلو الله وګوره کیدای شي داسې فیصله شي ښه نو چې کله کمیس ولیدلی شو فلما پس هر کله را چې ولیدلی شو ولیده قمیصه قمیص د یوسف علیه الصلاة والسلام قد شلیدلی او من دبر د شا طرف نه نو چې دا ولیده شا طرف نه نو عزیز مصر اسم پوه شو دو دواړه لیدلي وو حالات معلوم کړي وو ټولو منې پوه بل یوسف علیه الصلاة والسلام ډېر زیات ښایسته و که نه دا ټولې خبرې چې وي نو څه چل وکړو بیا عزیز مصر قال عزیز مصر وی انه یقینا دا من کیدکن ستاسو د مکرون نه ده دا د زنانو د مکر نه ده انه من کیدکن دا د ښځو د مکر نه ده دا ستا مکر دی ان کیدکن عظیم یقینا مکر د ښځو ډېر لوی دی ډېر غټ مکر دی دومره مکرونه دي چې هغه پښتانه مو د ښځې د هر ویښته لاندې سل مکرونه دي د پښتو کې مې یو متل دی د ښځې د هر ویښته لاندې سل مکرونه دي دی چې پوه شو نو دې ته یې ووایي چې ښځې غلطي دې کړله د ستا د مکر خبرې دي قصې دي دوکه کوي مکر معنا دوکه کوي فراډ کوي زیاتې کوي بد کوي قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی ویل شیطان باره کې ان کید الشیطان کان ضعیفا مکر د شیطان چې دی دا کمزور دی او د ښځو باره کې ویل ان کیدکن عظیم مکر د ښځو لوی دی مطلب معنا دا شیطان نه غټ دی ځکه بعضې علما دا وایي چې دا د شیطان نه غټ مکر دی په دې ښځو کې مکر نه معنا دا نه لکه زموږ هغه پښتو کې چې موږ مکر یو څوک په جړه چې موږ مکر مه کوه نو دا هم د مکر قسم دی چې جړه ول راځي نه او دوکه کوي او تا ته ځان ښایي چې زه جاړم دې ته مکر وایي خبرې یو شانې پیش کوي بل شانې دې ته مکر وایي نو دا په ښځو کې دا ماده ډېره ده یوسف عارض عن هذا عزیز مصر خو دغه ته ووایي ښځې ته چې ګورې بد دې وکړو زیاتې دې وکړو ستا مکر دی اوس یوسف علیه صلات وسلام ته متوجه شو یوسف علیه صلات وسلام ته مخ که هغه ته اوس وایي خو نه کوي یوسف علیه السلام اعرض پرېږده هذا دا خبرې عن هذا اعراض وکړه عن هذا مخ واړوه د دې خبرونه معنی دا یوسف علیه صلات وسلام ته وي زه بادشاه یم د قوم او د ملک مشر یم زما د ښځې مسله ده ته دې خبرې نه مخ واړوه دې نه قلار شه دا خلقو ته مو وایه دا پټه که دې منې پرده واچوه خاموش پکار دا وه چې یوسف علیه صلات وسلام باندې کیس راغی غیرتي خاوند چې دی هغه داسې وخت کې مړی کوي یا سختې فیصلې کوي یا مطلب دا دی چې دغه کې څه ورته وي دا وهنه ټکونه کنځل دې نه وهلې وکړو نه کنځل وکړو نه بدې ردې ووي نه څه او نه څه نو تفسیر قرطبي کې لیکلي دی بې غیرته و څه شی د سړی خو داسې بکواس دی بې غیرته د ځان نه لیکلي بکواس بې غیرته نه و هغه چونکې ولیدل خبره یې ولیدل حالات یې ولیدل هغه بادشاه سړی و پوه سړی و هوښیار سړی و خلقو فیصلې کولې چې ولیدل حالات یې وکتل ښځې ته یې وکتل او یوسف علیه صلات وسلام ته یې وکتل هغه غل او ساز معلوم که که غل او ساز یې معلوم کړو هغه ولې بیا یوسف علیه السلام ته فضول کنځل کول او بدې ردې وي ښځې ته یې ویل پکار و ښځې ته ویل پکار و خو ښځې ته یې هغه ځکه نه وي چې هغه بیا په دې دغه باندې یارېده چې بیا به بله څوک رانې کې دغه د خوارو زارو یو ښځه مې ده خوارو زارو بیا بل څه چل کوو نو پخوا یو ښځه وه نو هغې دقه زما د خوارو زارو دقه یو خاوند دی زما د خوارو زارو دقه یو خاوند دی نو هغې بلې ورته د نورو ګڼو سوي چې ستا یو دی ښځې یوسف علیه صلات وسلام ته یوسف ای یوسفه اعرض مخ واړوه پرېږده عن هذا د دې خبرونه واستغفر دا یوسف علیه صلات وسلام ته خونه وکړه سکته دی کې ودرېږه سین کاف ته سکته دی کې ودرېږه خبره بله کوو یوه خبره خلاصه شوه
یوسف علیه السلام ته دې خبرې پرده واچوه اوکر واچوه پناه کا د دې خلقو ته اظهار مه کوه پټه کړه خبره اوس ښځې ته متوجه شو ښځې ته متوجه شو هغې ته وایي ځکه ته خو غل او ساز معلوم کړی و که نه هغې ته وایي واستغفري لذنبکې واستغفري بخنه وغواړه لذنبکې د ګناه ستا ګناه ستا دی خپل د ګناه بخنې وغواړه پرېږده یوسف جیل ته لېږله پرېږده یوسف له سزاګانې ورکول مجرمه خو ته ګناه ستا دی واستغفري لذنبکې بخنه وغواړه د خپل ګناه ولې انک یقینا ته کنتی خاص من الخاطئین د خطا کارونه غلطی ستا ده غلطی ستا ده خطا کارونه غلطی تا کړده وایي چې یوسف علیه السلام جیل ته بوځه یا سزا ولا ورکه دا څه بکواس کوي ګوره خبره معلومه شوله پته ولګېدله دې پورې صرف هغه دغه ډراپ سین وشو قصې پته ولګېدله چې څه چل کېږي نور به انشاءالله سهار وایو ترجمه یو ځل بیا واستبقا دواړو منډې کړې الباب دروازې ته وقدت او وشلو دې ښځې یا سریک دې ښځې قمیص د یوسف علیه السلام من دبرین د شانه والفیا بیا من د دواړو سیدها خوند د هغې لده الباب دروازې سره قالت دی خزی وی ما جزاو صد سزا یا ما جزاو نشت سزا من دا غچا ارادا چی غواړي بی اهلکا ستا په خزمنی سوءا بد الا مگر ایس جنا جیل کی دی واچولی شي جیل لکړی شي او عذاب یا عذاب علیم دردناک قال یوسف علیه السلام وی د عذاب او د جیل نه یریده خدا دا جواب ولي ورکي ځکه ورکي چې بدنامه په ولګل قال یوسف علیه السلام هي دی راودتنی دوکا کولو مې عن نفسي په باره د نفس ما کې وشهد او فیصله وکړه شاهدون فیصله کوونکي من اهلها د خپلوانو د دې ښځې ان کان کچری وي قمیصه کمیس د دې ښځې د یوسف علیه السلام قد شلیدلی من قبول قد او قد کې فرق دا دی قدت مجهول وي د فاعل مطلب دا چې شلیدلی که شلیدلی وي شلیدلی شوی قدت وی شلو دې ښځې شلونکې معلومه ده قد کې شلیدلی وي من قبول د مخکې فصدقت پس دا ښځه رښتینې ده وهو یوسف علیه السلام من الکاذبین دروغجن نه دی وإن كان كجري قميصه كمثل يوسف عليه السلام قد شلدله من دبر دشانا فكذبت داخذ دروغجن دا وهو يوسف عليه السلام من الصادقين رشتن ندي فلما پسر کل رأى چويلد قميصه كمثل يوسف عليه السلام قد شلدله من دبر دشانا قال خوانوي عزیز مصر انه من کیدکن دا ستاسو د مکرون دا قصې چې دي کنه دا ستا د مکر قصې دي ان کیدکن عظیم یقینا ستاسو مکر چې دی د ښځو مکر عظیم ډېر لوی دی پښتانه وایي کنه څوک چې دي ښځې په جړه مني مطلب دا دی دا جړه نه دي هغه دا جړه وخت هم پردی مړي کې جاړي دا ملکونه روان کی او خپل یې نه غاسي ملکونه روانه څوک چې بدی چا چې ښځې جړه ته وکړل د غټه دوکه وخوړله وایي یوسف اعرض مخ واړوه عن هذا د دې نه دې قصې نه د دې خبرونه بیا ښځې ته متوجه شو واستغفري وی بخنه غواړه لذنبکې د ګناه ستا انکې یقینا ته کنت ته خاص من الخاطئين د خطا کارونه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول الله د اخلاص او للهیت نصیب کړي الله د ریا نه کبر نه عجب نه بچ کړي زموږ د لغون ټیم الله 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 ستا دین سره ولګید ستا کتاب سره ولګید ستا کلام سره ولګید الله دا په خپل دربار کې قبول او مقبول کا د دې په وجه من زموږ د دنیا آخرت مسلې مشکلات پریشانۍ غمونه دردونه ټول حل کا الله موږ نه رضا شه الله موږ نه رضا شه دنیا آخرت
پردې رمنې واچوه یا الله دنیا آخرت پردې رمنې واچوه یا الله دنیا آخرت د شرمونو نه مونږ زمونږ اولادونه زمونږ مشران نارینه زنانه هلکان جینکه ټول بچ کړه الله 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 زمونږ د دې ملک حفاظت وکړه الله زمونږ د دې ملک حفاظت وکړه الله زمونږ د دې ملک حفاظت وکړه دا د اسلام قلعه جوړه کړه یا الله اسلام قلعه جوړه کړه یا الله یا الله یا الله څوک چې د دې دشمنان دي الله په هر جامه کې چې دي په هر لباس کې چې دي په هر شکل کې چې دي یا الله یا الله یا الله مونږ نه پیژنو ته پیژنې یا الله څوک چې موږ دشمنان دي الله پاک د اسلام دشمنان دي الله ته په خپل تور او تباہ برباد کړي الله یا الله په دې ملک د اسلامي نظام او قانون لپاره لار جوړه کړه الله زموږ وسته کې مونږ به وسیو الله زموږ د عمر وسته مونږ بتاته وي الله زموږ د عمر وسته مونږ بتاته وي الله په دې ملک اسلامي نظام راوړه الله 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 یا الله زموږ رضا ربنا تقبل